أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا او په تحقیق سره مونږ لیکلي دي فی الزبور په زبور کې من بعد الذکر رستو د نصیحتنا ان الارض چې بشک د ازمکا یرثها وارثان بد د ازمکه عبادی الصالحون زمانه کان بندگان وی ولقد كتبنا فی الزبور نو زبور دا د زبور جمع ده او دا ویلی شي لیکل شوی صحیفه ته نو د زبور نه مفسرین مراد تورات اغست زبور نه مراد هغه کتابونه چې کوم د تورات نه وروسته نازل شوي دي یعنی انجیل زبور دا ټول د مراد کېدلی شي او د تورات د ذکر نه مراد تورات دی نو معنا پیدا شي چې ولقد كتبنا په تحقیق سره موږ لیکلي دي فی الزبور په آسمانیو کتابونو کې من بعد الذکر رستو د تورات نه یعنی رستو د تورات نه چې کوم آسمانی کتابونه دي باقي کې مونږ دا خبره لیکلې ده چې ان الارض چې بشک د ازمکا يرثها عبادي الصالحون چې وارثان به د ازمکې زمانه کان بندگان وي نو بازی وی چې د دینه مراد شکم دی د دنیا وال ازمکا ده خو جمهور مفسرین وی چې دینه مراد د جنت زمکا ده چې د جنت د زمکه وارثان الله تعالی فرمایي زما به نیکان بندگان وي دی به د جنت وارثان وي هو چې کوم فاسقان او فاجران وي نو دی به جنت ته داخليږي په شرط دی چې ایمان ورسره وي خود دې وارثان بنوي یعنی دی په چکلا دی جهنم د لړ شي ول د سزا او خو الله تعالی پاک دغه نورستو بدی بیا جنت ته کوم دی داخليږي خو پړومبي ځل باندې بدی جنت ته نه داخليږي بلکې پړومبي ځل باندې نیکانو صالحان بندگان د الله تعالی چې دي نو هغه چې کوم دی پړومبي ځل جنت ته ور داخليږي ولقد كتبنا په تحقیق سره موږ لیکلي دي فی الزبور په آسمانیو کتابونو کې من بعد الذکر رستو د تورات نه او بعضی وی چې د زبور نه مراد زبور دی یعنی زبور هغه کتاب چې کله داوود علیه السلام کوم کتاب نازل شو هغه ته مراد دی چې په زبور کې موږ لیکلي دي من بعد الذکر رستو د نصیحتنا چې ان الارض چې بشک د ازمکه يرثها چې وارثان بد د ازمکه عبادی الصالحون الله وی زمان نیکان بندگان وي مراد د جنت زمکه مراد دا راجح کول د جمهور مفسرین بعضی وی چې د دنیا زمکه مراد ده چې زما د دنیا د زمکه د دې مالکان دا به هم چې کوم د زمانه کان بندگان بعضی وی د شام زمکه مراد ده فلسطین وغیرہ نو دا وعده الله تعالی پورا کړی دا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې بیت المقدس چې کوم د قبضه کړی او د ټول فتوحات د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې چې کوم دي شوي خو جمهور مفسرون چې کوم قول کړي دي هغه وی چې دلته کې د زبکه نه مراد د جنت زبکه ده
چې د جنت ته د ځمکې وارثان الله وي په ډومبي ځل دا به زما نیکان بندګان دي. ان فی هذا بېشک په دې کې لبلاغا په دې کې کافی مضمون دی، په دې کې تبلیغ دی لقوم دها قوم د بار عابدین چې عبادت کوونکي وي. وما ارسلناک او الله نبی علیہ السلام ته الله فرمایي وما ارسلناک دینه مخکې الله فرمایي چې ان فی هذا بېشک په دې کې لبلاغا تبلیغ دی یا کافی مضمون دی لقوم دها قوم د بار عابدین چې عبادت کوونکي وي. چې کوم عبادت کوونکي خلق دی د الله تعالی عبادت کوي نو دې خبرې نه اثر واخلي چې د جنت وارثان به دا خلک دي. په دې کې دې لپاره تبلیغ دی، نصیحت دی د خلکو لپاره، عابدین د عبادت کوونکو لپاره. وما ارسلناک او مونږ نه لېږلې ته نبی علیہ السلام ته الله فرمایي وما ارسلناک او مونږ نه لېږلې ته الا مگر رحمتا رحمت مو لېږلې للعالمین د عالمونو لپاره. نبی علیہ السلام د الله تعالی اون فرمایل چې مونږ ته د انسانانو لپاره رحمت لېږلې یا د جناتو لپاره مو رحمت لېږلې بلکې عالمین د عالمونو لپاره. نو د دې نه معلومه شو چې نبی علیہ السلام د هر چا لپاره رحمت، د کافرانو لپاره رحمت، د مسلمانانو لپاره رحمت، کافرانو لپاره په دې اعتبار سره رحمت چې په کافرانو باندې به عمومي عذاب نه راځي. نبی علیہ السلام د کافرانو لپاره عذاب نه دی غوښتلی، خیرای نه دی کړی خپل امت. یو یهودي روان دی، نبی علیہ السلام ورته وکتل نو سترګو مبارک کې اوښکې راغلې او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو صحابه عرض وکړ الله پیغمبر دا خو یهودي دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې دا یهودي دی خو زما امتی دی او زما یو امتی دا چې کوم دی جهنم ته لاړ. نبی علیہ السلام یو پیرا یو کم عمر عالق او هغه چې کوم دی د نبی علیہ السلام مجلس ته راتلو. بیا دغه ماشوم لوی شوی لا بلوغ ته رسېدلی و او دی به د نبی علیہ السلام مجلس ته راتلو. یو پیرا داسې وشوله چې دا ماشوم رانغی مجلس ته راغی. نبی علیہ السلام یې تپوس وکړو چې ماشوم خو رانغی، چا ورته وویل چې هغه بیمار دی. نبی علیہ السلام یې تپوس له لاړو چې تپوس یې لاړو دا ماشوم پروت دی او په داسې حالت کې پروت دی چې نبی علیہ السلام یقین وشو چې د ده روغېدل ناممکن دي. نبی علیہ السلام د ماشوم ته وی بچیا کلمه ووایه په ما باندې ایمان راوړه، الله به دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته شي. د ماشوم خپل پلار ته وکتل، ماشوم نو خو بالغ و. بیا نبی علیہ السلام ته وکتل، بیا ورته نبی علیہ السلام وایي چې بچیا کلمه ووایه او په ما الله ایمان راوړه، په ما ایمان راوړه، دنیا به هم ښایسته شي او آخرت به هم ښایسته وي. بیا پلار ته وکتل او بیا نبی علیہ السلام ته وکتل. په درېیم پیر ورته بیا د نبی علیہ السلام فرمایي چې بچیا کلمه ووایه، دنیا به هم الله ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته کړي. د پلار ورته وایي چې بچیا نبی علیہ السلام ته کومه خبره کې دا ووایه. د ماشوم د ډېر مینې او محبت ته وجه نه په کټ کې راپاڅېدو او چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. د نبی علیہ السلام د خپل مخ مبارک ته اشاره وکړه چې زه ګواهي ورکوم د الله چې الله تعالی لره هیڅوک شریک نشته دی او الله تعالی چې کوم دی واحد معبود دی او زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې نبی علیہ السلام مخ مبارک ته ګوته ونیسله چې ته د الله تعالی چې کوم دی رسول او روح چې کوم دی قبض شو دنیا نه لاړ. نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشاله چې ګوره زما یو امتی هغه چې کوم دی جنت ته لاړ. دین علماء ویلي دي چې د اولیاء صحبت کې څوک کینی که نه نو دی به خامخا کم سے کم درجه ده کم سے کم درجه ده چې دله به الله تعالی خاتمه دا په ایمان سره کوي. دا ماشوم دا کافر و خو د رسول الله مبارک صحبت ته به راتلو ته به کېناستو. د هغه صحبت برکت دا و چې الله تعالی ورته په آخره کې ایمان نصیب. د دې وجې نه دغه څه نوم یې دی هغه شاعر نه دی مثنوي چې لیکلې ده، فارسی شاعر دی، مشهور شاعر دی. هغه یو شعر لیکلی دی، شعر کې لیکلی دی چې د 100 کالو بیریا عبادت نه د الله تعالی د اولیاء سره یو سات کېناستل دا دې غوره دي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي ما د خپل استاد نه تپوس وکړو چې د صاحب دا کوم شعر ویل دی چې د
اولیاء سره یو صحبت یو ناسته لږه ناسته دا د سلو کالو د بیریا عبادت نه بهتر دی. دا ولې وی ما ته ویل زه پکې لږ علو کما زه وایم چې د اولیاء سره په مجلس کې یو ساعت ناسته دا د زرو کالو د بیریا عبادت نه بهتره ده. وی ما ورته ویل چې څنګه؟ وی ما ته ویل چې یو سړی عبادت کوي او بیریا عبادت کوي خو د ده سره دا ګارنټي نشته چې خاتمه په کفر کېږي که په ایمان سره به کېږي. خو چې د الله تعالی د اولیاء سره د صحبت وکړو نو الله تعالی به کم سے کم خاتمه دا په ایمان سره کوي. نو دا ماشوم وي نبی علیه السلام صحبت ته براتلو د هغې صحبت برکت دا و چې الله تعالی هغه ته چې کوم دی په آخره کې ایمان نصیب. نو نبی صلی د هر چا دپاره رحمت د اوښانو دپاره یو پیر یو اوښ راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغی او په دې نبی علیه السلام د غیږ مبارک یې سر کېښود وغړمبېد. نبی علیه السلام ورته شفقت لاس د دواړو غوږونو په دې منځ کې راکاږو او بیا ویل چې دې مالک څوک دی؟ د خلکو یو صحابیات کوي دی مالک دی. نبی علیه السلام صحابي راوغوښته ورته وی ته د دې زناورو په باره کې د الله تعالی نه یېرېږي؟ دا اوښ شکایت کوي چې دې ماله خوراک کم راکړي کار رانه زیاته دي. د دې بې زبانه زناورو په باره کې د الله تعالی نه ویېروي. نو نبی علیه السلام د هر چا دپاره رحمت و. د دې وجې نه الله تعالی فرمایي وما ارسلناک او موږ نه لېږلې ته الا رحمتا مگر رحمت مو لېږلې للعالمین د عالمونو دپاره. قل او فرمایا ورته نبی علیه السلام د الله تعالی فرمایي او فرمایا د خلکو ته انما یوحا چې بېشکه وحي کولی شي الی ما ته انما الهکم اله واحد چې بېشکه ستاسو اله یو اله دی. فهل انتم مسلمون پس آیا تاسو یې مسلمون فرمانبرداري کوونکي؟ فإن تولوا کو چېرې تاسو مخ واړو فقل نو او فرمایا ورته فإن تولوا کو چېرې تاسو مخ واړو فقل نو پس ته او فرمایا چې آذنتکم چې ما خبردار کړي یې تاسو علی سواء پورا تاسو ما خبردار کړي یې د الله تعالی وحدانیت مې ته بیان کړی دی خپل رسالت مې ته بیان کړی دی قیامت مې ته بیان کړی پورا مې خبردار کړی یې. وإن ادري او ما ته پته نشته اقریب چې عذاب نږدې دی ام بعید یا لرې دی ما ها عذاب توعدون د سره وعده کولی شي. کافرانو به دا شبه چې کوم دی پیدا شوله چې موږ باندې عذاب نه راځي. نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې ما تاسو پورا خبردار کړی حجت مې در باندې تام کړی دی ما خپل کار پورا کړی دی دعوت او تبلیغ مې درته کړی دی حق مې در رسولی دی اوس تاسو ایمان نه راوړی نو هغه ستاسو خوښه ده. اوس کو تاسو په دې معالده کې پراته چې موږ باندې عذاب نه راځي ته چې موږ سره د عذاب کمې وعدې کوي هغه نه راځي نو نبی علیه السلام د هغې پته ما ته نشته دی. د دې نه علما وایي چې پیغمبرانو ته هم علم غیب نشته دی. کو علم غیب وي نبی علیه السلام وایي چې ما ته پته شته چې په دې تاریخ به در باندې عذاب راځي په دې تاریخ باندې به قیامت راځي. علم غیب دا صرف د الله تعالی صفت دی. نبی علیه السلام ورته وایي چې ما ته پته نشته دا خبره خو یقیني ده چې عذاب به تاسو باندې راځي یا به قیامت کې یا دنیا کې تاسو الله تعالی داسې نه پرېږدي چې ایمان خو رانه وړو خو اوس ما ته پته نشته چې هغه قیامت نږدې دی یا لرې دی د کوم چې تاسو سره وعده شوې ده. وإن ادري او زه نه پوهېږم اقریب چې آیا دا عذاب نږدې دی ام بعید یعنی قیامت ام بعید یا لرې دی ما هغه څه توعدون چې تاسو سره وعده کولی شي هغه عذاب چې تاسو سره وعده کولی شي. انه بېشک هغه یعنی الله تعالی یعلم الجهر من القول یعلم پوهیږي الجهر په ښکاره من القول خبرو باندې تاسو کوم ښکاره خبرې کوي په هغې هم الله تعالی پوهیږي. ویعلم او پوهیږي هغه ما په هغه څه باندې تکتمون چې تاسو یې پټوئ یعنې تاسو په خولې چې کومې خبرې کوئ دا هم د الله نه پټې نه دي د دې به عذاب درکوي. تاسو په زړه کې کوم ګن او خباثت پروت دی منافقت پروت دی کفر پروت دی نو په هغې هم الله تعالی خبر دی د هغې بدل هم الله تعالی عذاب درکوي. وإن ادري او ما ته پته نشته لعله چې شاید دا فتنة ازمیخ وي لکم ستاسو دپاره ومتاع او پیدا وي الی حین تر یو معلوم مدته پورې معلوم مودې پورې. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې کافرانو اوس زه په دې نه پوهېږم چې تاسو ته الله تعالی دا مهلت ورکړي دا ستاسو دپاره امتحان دی چې تاسو په دې مهلت کې دننه ایمان راوړئ په ما باندې الله باندې ایمان راوړئ په ما باندې راوړئ په قیامت باندې راوړئ نو دې دپاره د الله تعالی مهلت درکړی دی او که نه دا ستاسو دپاره لږه غونده کې پیدا چې لږه غونده پیدا به واخلئ دنیا کې او آخرت کې خو به ښه درځي الله تعالی. مطلب یې دا دی چې یا خدا ستاسو دپاره امتحان دی مهلت الله درکړی دی
په دې امتحان کې چې تاسو ایمان راوړی کو نه راوړی، نو که ایمان درته نصیب شو، ایمان خو راوړو، نو د عذاب نه وبچ شئ. او یا دا چې الله تعالی تاسو له ښه ډېر مهلت درکوي چې دا در باندې ښه حجت تام کړي او په خپل کفر کې ښه مضبوط شئ. نو دا دواړه خبرې کېدای شي. نبي صلی الله علیه وسلم ته پته نشته دی چې تاسو ته الله تعالی دا ډیل درکوي، مهلت درکوي، نو دا د دې دپاره چې ستاسو امتحان دی چې ایمان راوړی، الله د ایمان نصیب کړي، او که نه د دې دپاره چې تاسو ښه په دې کفر کې مس کړي، دا ما ته پته نشته. وان ادري ما ته پته نشته لعله چې شاید فتنه دا مهلت ستاسو دپاره ازمیخ وي، فتنه چې ازمیخ وي لکم ستاسو دپاره دا مهلت، ومتاع او یا پیدا وي الی حین تر یو معلومې مدې پورې. معلومه مده څه ده؟ هغه مرګ دی. تر مرګه پورې تاسو له مهلت درکړي، تاسو ښه په دې کفر کې مس شئ او ښه نعمتونه در باندې الله تعالی راووري. دوه قسم امتحانات دي. یو قسم امتحان په انسان باندې غریبۍ الله تعالی راولي، یو قسم د فراخۍ راولي. د غریبۍ امتحان چې راولي په دې کې عام طور خلک الله تعالی طرف ته رجوع کوي. نو که په دې کې د رجوع ونه کړله، د بدن تکلیفونه پرې راولي، مرضونه پرې راولي، په دې کې رجوع ونه کړله، نو الله تعالی بیا د فراخۍ دروازې پرانیزي. نو د فراخۍ دروازې په داسې پرانیزي که نه چې بس دی وي الله رحم دی را باندې، او دی ښه په هغه ګناهونو کې مبتلا وي، دی وي د الله رحم دی، او الله وي رحم نه دی، د الله تعالی نیول دي. د دې وجې نه علما وایي چې د دې غریبۍ او د دې سختۍ د امتحان نه د فراخۍ د امتحان زیات سخت دی. وي دا ځکه چې دې کې فوراً بیا نیول دي. د مالدارۍ امتحان چې در باندې راغی، د فراخۍ امتحانو، نو دې کې الله تعالی دې بیا فوراً رانیسي، مهلت ته نه درکوي، او د دې غریبۍ د امتحان نه پس ته مهلت درکوي. نو چې دې کې ته مس شوې او تا ښه چې کوم دی د الله تعالی نافرمانۍ شروع کړي، نو فوراً الله تعالی راونیسي. د دې وجې نه وایي چې وان ادري ما ته پته نشته لعله فتنه، شاید چې دا فتنه وي، یعنې ازمیخ وي، امتحان وي لکم ستاسو دپاره، ومتاع یا پیدا وي الی حین تر یو معلومې مدې پورې، تر مرګه پورې. قال نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل رب احکم، اے رب زما فیصله وکړي، بالحق په حق سره، وربنا الرحمن او رب زمونږ رحمان دی، المستعان چې مدد دې غوښتلی شي، علی ما په هغه څه باندې، د هغه څه په مقابله کې تصفون چې تاسو یې بیانوئ، تاسو د الله تعالی دپاره کوم شرک بیانوئ، د الله تعالی دپاره څوک عیسی علیه السلام زوی ګڼي، څوک عزیر علیه السلام زوی ګڼي، څوک مریم بیبي د الله تعالی العیاذ بالله هغې ته د خدای نسبت کوي. دا ټول چې تاسو څه بیانوئ، نو موږ د الله تعالی نه په دې خبرو په مقابله کې مدد غواړو. دا صورت ختم شو، سبا نه انشاءالله سورة حج شروع کوي. ولقد كتبنا په تحقیق سره مونږ لیکلی دي فی الزبور، په زبور کتاب کې، یا ولقد كتبنا په تحقیق سره مونږ لیکلی دي فی الزبور په آسمانیو کتابونو کې، من بعد الذکر په هغې آسمانیو کتابونو کې چې وروستو نازل شوي دي د تورات نه، چې ان الارض چې بېشکه ځمکه یرثها وارثان د دې ځمکې به عبادي الصالحون، عبادي زما بندگان الصالحون نیک وي. یرثها چې د دې ځمکې وارثان به عبادي الصالحون زما نیک بندگان وي. ان فی هذا بېشکه په دې کې لبلاغا خامخا تبلیغ دی، نصیحت دی، لقوم دها قوم دپاره عابدین چې عبادت کوونکي وي. وما ارسلناک او مونږ نه لیږلې ته الا رحمتا مگر رحمت مو لیږلې للعالمین د عالمونو دپاره. وما ارسلناک او مونږ ته نه لیږلې ای پاک حبیبه الا رحمتا مگر رحمت مو لیږلې للعالمین د عالمونو دپاره. قل فرمایه ورته ای پاک حبیبه انما یوحى چې بېشکه وحی کولی شي الی ما طرف ته انما الهکم اله واحد چې بېشکه اله ستاسو یو اله دی، یعنې یو الله دی. فهل انتم مسلمون پس آیا تاسو یې مسلمون پربرداری کوونکي، تابعداری کوونکي. فان تولوا کو چېرې تاسو مخ واړو، فقل نو فرمایه ورته ای پاک حبیبه آذنتکم چې ما خبردار کړي یې تاسو علی سواء پورا. وان ادري
او زه نه پوهېږم اقریب چې نږدې دی ام بعید یا لرې دی ما ها عذاب توعدون چې تاسو سره وعده کولی شي انه بېشکه هغه یعنې الله یعلم الجهر پوهېږي په ښکاره باندې من القول د خبرونه ویعلم او پوهېږي ما په هغه څه باندې تکتبون چې تاسو یې پټوئ وان ادري او ما ته پته نشته زه نه پوهېږم لعله چې شاید دا فتنة دا فتنه وی امتحان وی لکم ستاسو دپاره ومتاع او پیدا وی الی حین تر یو معلومې مودې پورې قال نبی علیہ السلام فرمایل رب احکم اے رب زما فیصله وکړي بالحق په حق باندې وربنا الرحمن او رب زمونږه الرحمن رحمان دی المستعان چې مدد ترې غوښتلی شي علی ما په هغه څه باندې تصویفون چې تاسو یې بیانوئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين